د هندوستان په احمد آباد کې د ایر انډیا الوتکې د لوېدو سره د 100 نه زیات کسان مړه شوي دي. د هند د ایر انډیا یو مسافر وړونکې الوتکې چې له احمد آباد نه د لندن په لور روانه وه او 242 تنان مسافر او عمله پکې سواره وه. د احمد آباد پولیسو د ریوټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي دي چې تر 100 زیات مړي روغتون ته انتقال شوي دي. دغه الوتکه نن د ماسپښین په 20 منټه کم 2 بجې د احمد آباد د نړیوال هوایي ډګر نه والوته، خو د فلایټ ریډار ویبپاڼې له مخې د الوتنې 1 غنټه وروسته یې له ایرپورټ سره اړیکه کټ شوه. ایر انډیا ویلي دي چې د الوتکې مسافر کې 100 هندویان، 53 برتانیان او پرتګالیان او 1 کینیډایي او 12 نور کسان ناستو. دا لومړی ځل دی چې د بوینګ 787 ډریم لاینز الوتکه راپریوتې ده. د دې وړاندې په دې الوتکه کې د انجن مسلې راغلي دي، خو د راپریوتو ریکارډ یې نه دی ضبط شوی. د پیښې وروسته سیمې ته د تحفظ ټیمونه، امبولانسونه او بیړني خدمات رسیدلي دي. د الوتکې ملبې اور اغستې وو او نور لوګي د فضا نه ختلې دي او تور لوګي د فضا نه ختلې دي. جو بل کسان نږدې روغتونونو ته لیږلي شوي دي. د ایر انډیا مشر چندر شکرن دا پیښه یو دردیدونکې واقعه بللې ده او د ټولو اغیزمنو کورنو سره د خواخوږۍ څرګندونه یې وکړه. دوی ویل چې د مرستې یوه ځانګړې څانګه فعاله شوې او د مسافرو د خپلوانو لپاره معلوماتي مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پاکستان پخواني خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د هند ولس ته خواخوږي ښودلې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویل چې دا پیښه خیرانونکې او د زړه بوږنونکې ده. زموږ دعاګانې د ټولو وژل شوي کسانو سره دي. د برطانیې باچا چارلس ته هم د پیښې تازه معلومات ورکړل شوي. برطانوي صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه تباه کوونکې وبلله. دا د هند لپاره لومړی واقعه نه ده. په 2020 کې د ایر انډیا ایکسپریس یوه بله الوتکه د کیرالا په کوزې کوټ کې غورځېدلې وه چې پکې 21 کسان مړه او 6 جوبل شوي وو. په 2010 کې یو بل الوتکه د منګلور په هوایي ډګر کې غورځېدلې وه چې 150 تنه یې وژلي وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د هندوستان